HBL PSL 2023 सीजन 8 څومره چې هم د لاهور قلندر او د کراچي کینګ پین دي نو هغوی ترې رامخې ته شي. په PSL کې ملګرو نن ډېر غټ ریکارډونه جوړ شو. اولنی ریکارډ 242 رنز غټ ټارګټ چا کېښودو لاهور قلندر. د پېښور زلمو او د لاهور قلندر خلاف چې کوم میچ وشو ملګرو نو د PSL د ټولو نه زیاتې چکې په دې میچ کې ولګېدې. ځکه ملګرو چې لاهور قلندر پېښور زلمو ته 242 رنز ټارګټ ورکړل نو سوچ کوئ ملګرو چې په دې کې به څومره چکې لګېدلي. او بیا چې کله د پېښور زلمو نمبر شو د 290 رنز په هغې پسې وشو نو سوچ کوئ چې په هغې کې به څو چکې لګېدلي. نو د PSL د ټولو نه زیاتې چکې نن ولګېدې. خو نن یو ځلې بیا پېښور زلمو پین به ډېر زیات خفه وي. خپله هم دغه ټیم سپورټ کوو د پېښور زلمو نو ډېر زیات خفه شو ملګرو. کوم بالنګ لاین اپ چې د پېښور زلمو دی نو همدغه ګیله کوو ملګرو چې د پېښور زلمو بالنګ لاین اپ ډېر زیات خراب دی. سوچ کول پکار دی ملګرو په لاولنو شپږو او څلورو اوورو کې کم سکور نو په 14 اوور کې ملګرو د 290 رنز چا وکړل لاهور قلندر. خو بیا هم ملګرو د پېښور زلمو چې کمپین دي نو هغوی به په دې باندې لږ خوشحاله شوي چې سایم ایوب کم بیټینګ وکړو نو هغوی یو ښکلا پیدا کړه میچ کې او دومره غټ چیسنګ یې پسې وکړو د 200 نه پسې 12 رنز وکړل. اولنی چې کوم میچ وشو ملګرو د کراچي کینګ او د ملتان سلطان نو په هغې کې واضح برتري چې کومه ده نو هغه چا حاصله کړه کراچي کینګ. ملتان سلطان کوم چې په پوینټ ټیبل باندې په ټاپ دی او د خلکو امید دی چې یاره دا ښه ټیم دی د PSL نو هغوی ډېر غټ شکست وخوړو. په 66 رنز باندې ملګرو کراچي کینګ هغوی له شکست ورکو. شعیب ملک نن ډېر بهترین بالنګ وکړو او بیا د لاهور قلندر سره چې کوم بالنګ دی ملګرو نو په هغوی پسې دومره غټ چیسنګ کول دا ډېر زیات ګران دي. ځکه ملګرو چې شاهنشاه افریدي تاسو نن وکتل چې هغه کوم بالنګ کوو. په اولني اوور کې په اولني بال باندې د محمد حارث چې کوم بیټ دی نو هغه مات کو او په دویم بال باندې ملګرو هغه بوړ کو. نو دغه ځای نه د پېښور زلمو چې کومه ناامیدي وه نو هغه شروع شوه. ځکه چې نن سایم ایوب او محمد حارث ته ډېرې زیاتې سترګې وي چیرې محمد حارث به نن هیټینګ کوي او بیا به پسې راځي څوک سایم ایوب. نو زه پخپله د سایم ایوب د بیټینګ ډېر زیات خوښوم او ډېر زیات خوند د هغه د بیټینګ نه اخلم. نو د سایم ایوب چې کمپین دي نو هغوی خو به د هغه د بیټینګ نه خوشحاله شوي ځکه چې سایم ایوب بیټینګ وکړو نو دا څومره ډېرې چکې چې ولګېدې دا د دې وجې ولګېدې ملګرو چې بیا ورپسې د پېښور زلمو چې کم بیټینګ وکړو نو هغوی هم ډېرې زیاتې ښکلي شاټونه او ښکلې چکې ووهلې. خو بیا هم ملګرو میچ زلمو بیلو وجه څه ده صرف اور صرف بالنګ چې کوم بالنګ لاین اپ دی دلته چې کوم تماشګیر دي یا کوم د پاکستان عوام دي او د پېښور زلمو سره محبت لري نو هغوی ته خو ښکاري چیرې د پېښور زلمو بالنګ لاین اپ ډېر زیات کمزوری دی. خو هغوی کوچ ته او جاوید افریدي ته نه ښکاري چیرې زموږ دا بالنګ لاین اپ چې کوم دی نو دا ډېر زیات کمزوری دی او کوچنګ له پکار دي چې په دوی باندې محنت وکړي. ځکه PSL یو غټ یونټ دی نو چې په هغې کې داسې بالنګ لاین اپ وي نو زه مخکې تلل ډېر زیات مشکل دي. بیا د فاینل خوب لیدل یا د سیمی فاینل خوب لیدل نو دغه موږ له بیا پکار هم نه دي چې داسې قسم بالنګ وي. خو بیا هم ګورو ملګرو چې مخکې څه کېږي ځکه موږ اوس ځان له د پېښور زلمو ټیم خوښ کړی دی. اوس زموږ مجبوري ده. نو چې کوم دویم میچ وشو ملګرو نو هغه هم ډېر زیات ښکلی و. کراچي کینګ کمبیک وکړو. څومره چې هم د کراچي کینګ پین دي نو هغې ټولو ته ډېر زیات مبارک شي. د لاهور قلندر څومره پین دي نو هغوی ته هم ډېر زیات مبارک شي. تاسو څه وایئ ملګرو نن چې کوم 2 میچونه وشو د هغې حوالې سره کمنټس کې موږ سره خپله قیمتي رای لازمي شریک کړئ. چېرته مې الله خاد آباد او خوشحاله ساته. اخره کې یو واز پاکستان زنده باد PSL زنده باد تل دې وي آباد دې وي زموږ وطن پاکستان دې وي او مسلمان دې وي د لوی الله په امان.